औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहिबानो तौस्ता बिया योजल ज़माना तरफ न सलामुना डॉक्टर सादिक खबरकुम माशाअल्लाह दनन तारीख ना जमुं यूएसएमएली स्टेप 2 चिकम जमुं सी के कोर्स ते माशाअल्लाह मुंग स्टार्ट को اوس ډېر خلک داسې دي چې هغوی فرسټ ایډ کتاب لکه هغوی نوم اورېدلي خو هغوی د دې په صحیح زده کړه باندې د دې صحیح په یو پوهه باندې هغوی ځان نه پوهې کړی چې دا کورس څنګه دی دې به څنګه کتل غواړي نو انشاءالله کم ملګري چې زموږ سره په بیسکس کې دي په یو اس ام ال سټیپ 1 فرسټ ایډ کې دي هغوی څنګه مطمئن دي او ماشاءالله موږ سره جوائننګ کړی دی نو سټیپ 2 سی کې موږ به انشاءالله د هغې نه ډېر په بهترین طریقه باندې چې کوم دی دا موږ ډسکس کوو نو ګوره د دې سی کې دپاره چې کوم دی زه تاسو ته دوه خبرې کوم د دې د زده کړې دپاره تاسو له څه پکار دي بیسکس پکار دي زه به کوشش دا کوم چې کوم ټاپک موږ دې کې وایو چې هغې سره زه د هغې ریلیونټ چې کوم بیسکس دي انشاءالله هغه به زه تاسو ته ډسکس کوم دې نه پس بیا دا چې کوم ټاپک موږ ووایو چې داسې 3 ورځې 4 ورځې یا یو هفته پس د هغې بیا موږ داسې سرسري لږ ریویژن کوو چې کوم شي ته ووایي او د هغې بار بیا تذکره کې ریویژن کې نو هغه بیا ډېر زیات موږ سره چې کوم دی هغه بهترین شکل کې چې کوم دی زده کېږي موږ سره د افغانستان ملګري ډېر محصلین داسې دي چې هغوی موږ سره په سټیپ 1 فرسټ ایډ کې دي او ماشاءالله هغوی په موږ یو ټرسټ وکړو په موږ یو اعتبار وکړو چې هغوی موږ سره اوس په سی کې 2 کې هم راغلل نو انشاءالله هغوی ته زموږ د طریقې کار پته ده ډېر محصلین داسې دي چې هغوی زموږ د زده کړې یا زموږ چې کوم د طب زموږ چې کوم د سبق ویلو کوم انداز دی د هغې نه ډېر زیات خبر نه دي نو موږ به کوشش دا کوو زموږ چې کوم د لومبۍ ورځې دا نن درس دی دا به موږ نور محصلینو ته هم کوشش کوو چې دا فری کې ورسو دا نننې صرف لومبۍ درس چې کوم دی په دې وجه باندې چې هغوی دا وګوري د هغوی په دې باندې یقین پیدا شي او انشاءالله موږ سره په دې کې ګډون وکړي نو ډېره زیاته فایده وي نو بیسکس په تاسو ته لږ ایکسپلین کوم بیا به ریویژن مطابق چې کوم تاسو ته خبرې لږ کوم او بل دا چې په دې کې موږ سره موستلی چې کم ټاپکونه به موږ وایو اب کلینیکل ټایپي لکه یو مریض دی هغه ته یو مسله ده د هغې انویسټیګیشن به څنګه کې یا ته انویسټیګیشن وکړو د هغه ډایګنوز ته به ته څنګه ځان رسې یا ډیزیز دی ته ډایګنوز کو د هغه مینجمنټ به ته څنګه کې دا ټوټل لکه داسې کهاني ده چې څنګه پریکټیکلی انسان په هسپتال کې مریضان ویني او د هغې سره لکه د هسپتال کې مریض سره ستاسو ته کومه واسطه راځي نو د هغې مطابق په دې کې به موږ انشاءالله کورسونه ووایو اوس راځو د دې نه پس یو بل مین ایریا ته چې ډېر خلک دا تپوس کوي چې سر په دې کورس کې به موږ څه وایو لکه دې کورس کې دننه څه شامل دي یا په دې کې موږ به څه وایو زه تاسو ته په دې باندې 2-3 خبرې وکړم چې د دې کورس چې کوم دی طریقې کار څه دی بیا په دې کې دننه چې کوم سبق دی انشاءالله چې هغه به موږ ډسکس کوو هغه موږ سره کم دی نو ګوره په دې کورس کې چې کوم دی دننه موږ به انټرنل میډیسن دا به موږ په ډیټیل باندې وایو زه به دلته ولیکم لکه انټرنل میډیسن لکه دا د میډیسن چې کوم دی د کلینیکل میډیسن چې کوم دی د ټول چې څومره هسپتال کې مریضان راځي د هغې چې کوم مرضونه دي یا د مریضانو کوم مشکلات دي هغه د دې سبجیکټ نه غیر چاپېره تاویږي لکه دا سبجیکټ ډېر زیات مهم دی او په هر ځای کې زه تاسو انشاءالله په کار راځي نو تاسو که دلته ګورئ لکه کارډیو واسکولر سیسټم شو لکه دا به اوس مونږ ډسکس کوو په ډیټیل باندې بیا په دې کې موږ سره انډوکراینولوژي شوه بیا پای کې موږ سره ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ سیسټم شو لکه جی آی ټي سیسټم چې کوم ډایجسټیو سیسټم دی داسې هیماټالوجي شوه داسې نور لکه سیسټم دي لکه رینل سیسټم دی ریسپیریټري سیسټم دی نو دا ټوټل چې څومره سیسټم موږ ووایو انشاءالله تعالی دا به ټوټل په څه کې راځي په انټرنل میډیسن کې راځي صحیح ده بیا به مونږ داسې چل وکړو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به مونږ په طریقه باندې ډرماټالوجي چې کوم دی دا به مونږ بیا ځان له چې کوم دی ډسکس کوو په دې کې بیا نور کوم داسې لکه سبجیکټ دي چې تاسو زموږ نه دا تپوس کول غواړئ چې لکه دې سره نور سبجیکټ مونږ سره کم دي نو صرف تاسو ته آوټلاین ځکه ښیم چې تاسو په دې باندې یو کمپلیټ چې کوم دی مایند جوړ شي او تاسو په دې باندې مطمئن شئ چې دې کې موږ څه وایو لکه دلته وګوره ابسټیټک به وایو ګاینکالوجي به وایو پیډس به وایو انشاءالله لکه پیډس کې ټول هغه میډیسن دی خو بس دا چې دې کې موږ سره دای چې لکه دې کې ماشومان چې کوم د 16 کالو پورې یا 13 کالو پورې د پیدایش نه واخله تر بلوغت پورې چې کوم سټډي ده ته موږ پیډیاټرکس وایو یا پیډس ورته وایو دې کې به ډسکشن کوو او سایکیټري به سره انشاءالله ډسکس کو نور د رینل سیسټم شو یا پلمونری سیسټم شو انفیکشیس ډیزیز دی مسکولوسکلیټل دا ټوټل چې کوم دا موږ سره په انټرنل
मेडिसिन के राजी उस राजे द टाइम वेस्ट कुरु नमक के मंग प्रॉपर स्टार्ट दनन नवाखलू अल्लाह पाक को नुम बांधे और अल्लाह पाक तिस तासो पर सबक बांधे है गड़ो की सुमरम मलगरी दा सबक वाए और अल्लाह दी की जिता सुमरम मलगरी दा सबक वाए और तास ते अल्लाह पाक दा आसान की और बलदारा चे सुमरम मलगरी दा सीधी चगी मुंग सर सबकून वेल गवाड़ी कोशिश ओके चगी तम दाला रोखे पस्ता सुद वजह न रचा फायदा उशवा दाड़े घट कर दे मुंग बड़ुम्बे इंशाल्लाह स्टार्ट को कार्डियो वास्कुलर सिस्टम स्टार्ट को लगदा जमुंग इंटरनल मेडिसिन की बस ये के टू किताब के तासर कद यूएसए मिली हर यो एडिशन दे कोशिश ओके या 12 एडिशन या 11 एडिशन वाखले मास्टर डिप्लोमा दो हजार अगट डिफरेंस निश्ता हो ब्याम लका एडिशन के किताब सो हर यो वाखले और ओगोरे नुडुम्बे मुंग सरा चकम दे चकम सिस्टम प्रोत थे अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे नो द कार्डियो मतलब दिल तो गोरे द कार्डियो मतलब से दे हार्ट थे द कार्डियो मीन हार्ट वास्कुलर मतलब दारे ब्लड वेसल उस पर ब्लड वेसल के आर्टरी राजी पर ब्लड वेसल के वेन्स राजी पर ब्लड वेसल के कैपिलरीज राजी दैट ऑल पर ब्लड वेसल के राजी नमंगवा इच द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we practically study the diseases, investigation, and management of the heart and associated blood vessel disorder that is known as the cardiovascular system. लगातार सुबह सर पजड़ा के कमी कमी मसली दी ना होता उस तब तर भाई हार्ट अटैक थे चेत मायोकार्डियल इन्फेक्शन वायु तासु बता पता यार दजलो मसले के मुसर इंजाय नाराजी चगे के मुसर जे कमने मायोकार्डाइटिस राजी पेरिकार्डाइटिस राजी बिया कार्डियोमायोपैथीज राजी द टोटल जो सुमर मसली दी द हार्ट के दन नदी द से ब्लड वेसल के कथा सोगो रहे लगे मिसाल एयोर्टिक एनुरिज्म दे तासु बदा नुमो रेदरी द टोले बीमारे उस तास तमख के जब यो इंशाल्लाह डिस्कस को सिर्फ तासु लगा माइंड जोड़ो कि बदे के हम दन नस सवायु अयोटिक डायसेक्शन दे पाके द डेर जात मुहिम दे और द पहर जे सवाल नो के राजी अयोटिक डायसेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बिया पदे के दन जे कम दे सरा हाइपरटेंशन लगा चकल पर ब्लड वेसल बांधे द विनी द फ्लो प्रेशर से वाशी नगे तम सोवायु हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वायु नो आगा सिस्टम चिपागे की मुंग दन ना लगा द जड़ो और द रगुनु द हार्ट और द ब्लड वेसल द डिजीज मुताबिक पर डिटेल सरा मुतालिया को नहीं तमुंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वायु पागे के उस उड़ुम्बे चिमुंग सर राजी द टूरनर अवलने और बेसिक्स बुनियादी नॉलेज आमुसरा चिद ईसीजी बारकी ईसीजी ई को मतलब ई को ईसीजी द द्वाड़ा योदा से इन्वेस्टिगेशन दी चिकम डॉक्टर साहेब या डॉक्टर साहिबा व कार्डियोलॉजी के कार की मुदागा चिकम प्रैक्टिकल वर्क थे अगर ईसीजी और द ई को न अलावा इनकम्प्लीट थे अगर नामुमकिन दे नो ईसीजी द कोल दा यो बेसिक्स थी ब्याज इंसान सुमर प्रैक्टिकली अस्पताल के वार्ड के देकार की न तो नूरम्स दक लगी कुछ तास्त द ईसीजी मालूमाती तास्त द ईसीजी पदे मुंग ब ईसीजी के दा पेजन उचित दे रेट सदे मुंग दा पेजन उचित द ईसीजी चे कम दे रिदम सदे द रेगुलर रिदम ईसीजी दा रेगुलर रिदम ईसीजी दा बेवदा वायु जिदा मुसरा एक्सिस दे सरे लाइक लेफ्ट एक्सिस डिविएशन दे या राइट एक्सिस डिविएशन दे दब डिस्कस को बिया इंटरवल खबर बको इंटरवल दे से दे स्कीम या इन्फेक्शन दब मुंगा चिकम दे गुरु और चेंबर एनलार्जमेंट ईसीजी की दाम पता लगी कि मिसाल राइट एट्रियल एनलार्जमेंट शेवे दे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट शेवे दे लकुलता उस्ताद है कि सिंपल गुंता डायग्राम ड्राको मा नो बाय कि हम ताउस्ता अंदाजा उशी दगुर मुंग सर दलता राइट एट्रियम दे दम सर लेफ्ट एट्रियम दे द राइट वेंट्रिकल ले और दम सर लेफ्ट वेंट्रिकल ले तासु को गोरे तदे लेफ्ट एट्रियम ना विनचर तराजी लेफ्ट वेंट्रिकल ता कुदल तमु सर यो वाली अगे तमु वायु मेट्रल वाल सो तो वायु मेट्रल वाल वत वायु लकदे तो मख के मुंग बाइकस्पिड वालुम वे कुदे तमु मेट्रल वाल वायु सिर्फ यो तास तो आसान होता मिसाल दर कोम तास तो दा पता लगी यार चेंबर एनलार्जमेंट से तो वायु अब ईसीजी की दन्ना मुंग संग पता लगी दायदा पारा मुंग बिया मुख्तलिफ किस्म चिकम लीड्स दी दागी चेंज इस्तगुरु लकदल तक तास उगुरे लकदा मेट्रल वाले कदे जदा से चिकम ने तंग कम कना नेरो कम तो बता दे जो सिंपल गुन तटे क्यूली कम नेरो द नेरो मतलब से दे पुख्तो की और तमुंग वायु योशिस तंगेदल तमुंग से वायु तंग चिशिया नेरोशी नुतास तो बदा पता ही चिपजड़ के दन्ना यो वाल ले और अगर दन्न चिकम जेरे अगर नेरो शो अगर तंग शो दागी तंगेदो तमुंग पर कार्डियोलॉजी की स्टीनो से वायु उस कचरे द माइट्रल वाल नेरो शो
نو بیا به د لیفت ایټریم نه دا بلډ چې کوم دی هغه به لیفت وینټریکل ته په صحیح توګه په صحیح کنډیشن کې نه راځي، لکه ډېر کم به راځي به خو ډېر کم به راځي. نو زیاته وینه به په دې لیفت ایټریم کې پاتې کېږي چې د هغې د وجې نه به ظاهري خبره ده چې دې سایز څه کېږي غټ کېږي. نو که لیفت ایټریل موږ سره انلارج شو نو دا موږ سره یو قسم چیمبر انلارجمنټ دی. داسې که بیا لیفت وینټریکل ایورټا له وینه ورکړي دلته ایورټیک والی کاغه نیرو شو نو بیا به لیفت وینټریکل انلارجمنٹ کیږي. مختلف بیماریاں دي د هغې د وجې نه د مختلف کنډیشنو کې د زړه چې کوم مختلف چیمبرې دي د هغې انلارجمنٹ کیږي. دا ټول ډسکشن به موږ د ای سی جي نه زده کوو. نو اوس راځو وداوټ ویسټینګ ټایم د ټایم د ضایع کېدو نه مخکې موږ راځو او انشاءالله خپل سټارټ اخلو اومبې چې کوم زموږ ټاپک دی دیټ از کالډ ای سی جي. اوس راځو چې ای سی جي څه دی د دې زموږ ته څه فایده ده د هغې باره کې اوس خبره کوو. د ای سی جي چې کوم دی زه به تاسو ته ووایم ای سی جي مطلب دا دی دیټ از کالډ الکترو کارډیوګرام. ای سی جي دې ته څوک چې کوم دی موږ سره ای کې جي وایو. دا ای سی جي او ای کې جي دا دواړه یو شیز دی الکترو کارډیوګرام. ګوره چې کله موږ سره د زړه چې کوم الکتریکل اکټیویټي ده هغه موږ سره په یو ګراف شکل کې په یو پیپر شکل کې ډرا شي نو هغې ته موږ څه وایو ای سی جي وایو یا هغې ته موږ وایو ای کې جي. صحیح ده. تاسو ته د ای سی جي د مخکې تاسو ته چې کوم هلکان ما سره فرسټ ایډ یو ایس ایم ایل ای سټیپ 1 کې دي نو هغې ته اوس هم زما لیکچرې اوپن دي په کارډیالوجي کې چې کوم ای سی جي ټاپک دی زما اب وګورئ هغې کې تاسو ته ما پوره ډیټیل ښوولی دی چې کنډکټنګ سیسټم څه دی. لکه کم ملګري چې ما سره سټیپ 1 نه دی ویلی کوشش وکړئ سټیپ 1 سټیپ 2 دواړه یو ځای ما سره ووایئ تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. کم ملګرو چې آلریډي زما سبسکرپشن اخیستی دی په یو ایس ایم ایل ای سټیپ 1 کې نو هغه په کارډیالوجي سیکشن کې چې کومه بیسک ای سی جي ښوولې ده هغې ته لږ ورشئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې سر دلته موږ سره څه ښوولې دي. ګوره ای سی جي چې کله موږ یو عام سټیپ اخلو که نه نو هغه موږ سره په بیسکس کې موږ ویلي هغه موږ سره داسې راځي لکه دا اوس موږ سره ای سی جي را دا د یو عام سټیپ دی. دې ته موږ څه وایو دلته چې کوم دی په ای سی جي کې دې ته موږ وایو پی ویو. دې ته موږ څه وایو پی ویو ورته وایو. بیا دلته که تاسو راشئ دې ته وګورئ دې ته موږ وایو کیو آر ایس کمپلیکس. دې ته څه وایو کیو آر ایس کمپلیکس. او که تاسو د اخرې ته راشئ دې والا نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ټي ویو ورته وایو. څه ورته وایو ټي ویو. نو ګوره په ای سی جي کې د دې خپل خپل مطلب دي. په ای سی جي کې مطلب دا دی د دې پی ویو مطلب دا دی ایټریل کنټریکشن چې کوم په زړه کې دوه ایټریاز دي دی چې کله کنټریکشن وشي یا هغې ته موږ ډي پولرایزیشن وایو نو د هغې چې کوم کنټریکشن کېږي نو هغه چې په ای سی جي کوم چینج کوم فرق ورځي هغې ته موږ پی ویو وایو. بیا د کیو آر ایس کمپلیکس چې کوم دی دې ته موږ وایو وینټریکل کنټریکشن. دې ته څه وایو وینټریکولر ډیپولرایزیشن یا وینټریکل کنټریکشن. او ټي ویو ته موږ وایو وینټریکل ریپولرایزیشن. نو ګوره دلته به تاسو ته یو سمپل غونته زه ډایګرام راکړم زه بیا تاسو ته دا خبره کوم زه د دې په بیسک کې ځکه نظم کني زنګ نه بیا ډېر ټایم تېرېږي ځکه کوم هلکانو ما سره سټیپ 1 جوین کړي هغوی زما کارډیالوجي لیکچر وګورئ ډېرو ته به پته وي چې دا زه څه وایم. هلکه هغوی ته دا ما ویلی دی دا موږ سره ایس اے نوټ دی دا اے وي نوټ دی. دا ګوره ایس اے نوټ نه امپلس چېرته راځي اے وي نوټ ته راځي. دلته بیا هغه بنډل آف هس دی چې کوم کنډکټنګ سیسټم آف د هارټ موږ ویلی دی. بیا دلته موږ سره رایټ بنډل برانچ دی لیفټ بنډل برانچ او پرکنجیس فایبر دی. نو دې ته موږ وایو کنډکټنګ سیسټم آف د هارټ. ایس اے نوټ ته موږ وایو پیس میکر آف د هارټ چې د خپل امپلس چې کوم دی دا په خپله پیدا کړي. ایس اے نوټ نه چې کله امپلس پیدا شي نو دې دغه امپلس بیا لاندې راولي او چا لی ورکړي اے وي نوټ ته ورکړي. او چې کله د ایس اے نوټ نه امپلس لاندې اے وي نوټ ته راشي نو دا په د ایټریا باندې راتېرېږي او چې کله دا امپلس په ایټریا ورتېرېږي نو هغه په ایټریا کې چینج راولي کنټریکشن پیدا کړي چې ته موږ څه وایو پی ویو ورته وایو. بیا موږ سره دا وینټریکل غټ دی. اوس دا اے وي نوټ نه چې امپلس راشي که نه نو دلته لږ شان دپاره موږ سره دا امپلس څه کړي دی لږ ریسټ وکړي دغې ته موږ وایو د امپلس دی ډیلی ته موږ وایو اے وي نوډل ډیلی چې هغه 0.1 سیکنډ دی او دا فیزیولوجیکل ډیلی ده دا نارمل ده. بیا دلته نه امپلس لاندې راځي بنډل آف هسټم پر رایټ بنډل لیفټ بنډل نو دا دواړه وینټریکل چې کله موږ سره کنټریکټ کېږي نو دا چې کوم دی زیات مسل دی پکې زیات پاورفل دی نو دا موږ سره درې ویوز پیدا کړي کیو آر ایس کمپلیکس. دې درې واړو ویو ته موږ کمپلیکس وایو.
او بیا چې کله موږ سره ventricle relax شي نو ته مونږه टी ویو. دا atrial contraction دی، د ventricle contraction دی، د ventricle relaxation دی. نو atrial contraction شته خو atrial relaxation نشته. دا تاسو ته ما ویلو ځکه چې کله ventricle contract کیږي نو هغه ټایم باندې atrial relax کیږي او ventricle contraction دومره پاورفولي دومره په زوري چې هغه د atrial relaxation چې کوم دی هایټ کی. صحیح ده. نو اوس راځو دویمه خبره ته. لکه دا خو د ECG چې کوم یو نارمل چې کوم موږ سره خبرې وي تاسو ته ما وکړې، خو دا زه بیا خبره کوم چې دا موږ الریډي ډسکس کړی دا په کار چې تاسو لا درځي. اوس راځو په ECG کې چې کوم ریټ دی، ریټ موږ سره هارت ریټ چې کوم دی څومره. The normal heart rate in ECG of a patient should be in between 60 and 100 beat per minute. لکه په یو منټ کې چې کوم د انسان د زړه ریټ دی هغه موږ سره څومره پکار دی د 60 نه والا تر 100 پورې، د 60 نه چې کم ني د 100 نه چې سیوا ني. اوس کچري یو کس ته دا هارت ریټ چې کوم دی less than 60 دی ایته بریډیکارډیا وایو، او کچري 100 نه سیوا دی هغه ته موږ ټیکیکارډیا وایو. اوس دا بریډیکارډیا او ټیکیکارډیا دا موږ سره نارملوم کې دي شي، دا موږ سره ابنارملوم کې دي شي. نو دا اوس موږ ډیسکس کو. بیا موږ سره ریدم څه شي دی، ریدم چې کوم دی دا موږ سره دې ته ګورو چې دا ساينس ریدم دی کنه. ساينس ریدم هغه ته وی کچره په هر یو ECG کې. اوس دا خبر ډیره زیاته مهمه ده، زه دلته لیکم IMP very very important. کچره په ECG کې P wave before every QRS complex and QRS after every P wave. لکه دا P wave دا او دا موږ سره QRS complex دی، دا بیا T ده، بیا موږ سره P wave او بیا QRS complex او دلته بیا موږ سره T wave. د دې مطلب دا دی کچره موږ سره په ECG کې دنه P پسې QRS او QRS نه پس بیا وروسته P wave هم راځي، د T wave خو راځي دا خو نارمل دی. نو د هر یو QRS نه مخکې د P wave راتل دې ته موږ وایو ساينس ریدم. د دې مطلب دا دی چې امپلس د SA نوټ نه راغلی دی. بیا irregular rhythm څه ته وایو، دا موږ سره not P wave before QRS. چې کله د P wave د QRS نه مخکې ابسنټ شي نو دا irregular rhythm دی. او irregular rhythm چې کله جوړ شي دا غوښتل چې کوم موږ سره بیا پرابلم جوړیږي هغه ته موږ وایو arrhythmia. arrhythmia مطلب abnormal یا irregular rhythm of the heart is called arrhythmia. نو هغه arrhythmia چې پای کې د atrial مسلې ایته atrial arrhythmia وایو او کله ventricle مسلې ایته موږ ventricular arrhythmia وایو. اوس د دې نه پس راځو لاندې چې کوم د ECG بل مهم پارت دی هغه ته موږ وایو axis. څه ته وایو axis. اوس وایو چې د axis څه مطلب دی او د axis معنی دلته څه ده. نو ګوره axis څه ته وی، normal axis څه دی، normal we upright plus QRS in lead 1 and AVF. د دې مطلب دا دی په دې بل ځان پوهوي د کلینیکل پارت ته د کلینیکل له ECG چې کوم دی دلته تاسو ته ویم چې کله موږ یو کس له ECG کو نو یې کې موږ سره سوري 12 leads دي. how many 12 leads. نو 12 leads به تاسو پیژنې چې 12 leads څه ته وایو او دې 12 leads چې کوم دی موږ ته څه فائدہ را لکه په ECG کې چې کوم 12 leads موږ استعمالو دغه څه طریقه ده یا دغه څه فائدہ را. نو دغه چې کوم موږ سره مین پوینټونه دي هغه تاسو ته ډیسکس کوم چې د 12 leads ECG مطلب موږ سره څه دی. نو ګوره که تاسو وګورئ موږ سره lead 1 بیا lead 2 lead 3 دا موږ سره چې کوم دی دا 3 lead دي. بل ته یو وی AVF یو ته وی AVL او بل ته موږ وایو AVR. دا به تاسو نمونه اوریدلی. او بل نور چې کوم leads دي دا غي موږ سره چې کوم نمونه دي هغه د V1 نو واخلا تر V6 پورې. زه بدلته خې ولیکم V1 V2 V3 V4 V5 and V6. نو دا ټول شاوس ډاکټرانو صاحبانو دا اوشماره چې دا دې موږ سره مین چې کوم موږ سره لیډز دي دا غي چې کوم دې موږ سره کم نمونه دي او دا ټوټل موږ سره څومره دي. نو تاسو ته ما سره وې چې لیډز چې کوم دې دا موږ سره سره دي دا موږ سره چې کوم دی دا 12 دي. اوس دا به تاسو په پریکټیکل کې زده کوئ چې په کم لیډ چې کوم دی دا موږ په کم ځای کې بلګو. دا به تاسو ته کارډیالوجي کې چې کله وارډ کې تاسو لیک ټایم تیر کې تاسو ته په خپل پته ولګي چې مطلب کم لیډ کم یو دی او کم لیډ به موږ په کم ځای کې لګو. ځکه دغه وجه دا چې دې کې موږ سره فار ایگزامپل دا لیډ چې کوم دی
اوس دا AVL او AVR اوس صرف دوه تاسو ته وایم د موست امپورټنت چې کوم د لیډ 1 2 او 3 دی تاسو صرف دومره د کې تاسو نه په واټ کې څوک تاسو کې چې دی لیډ ته سوایو د تم بایپولر لیډ وایو د تم سوایو بایپولر ک AVF AVL AVR ته وګوره د تم یونیپولر یا اګومنټډ لیډ ورته وایو د تم سوایو یونیپولر یا اګومنټډ او دا موږ په سینه باندې لګو د تم چیسټ لیډز وایو د تم سوایو چیسټ لیډز نو لیډز چې کم دی دا موږ کټګورایز کو درې تا او دا موږ سره ټوټل چې کم دی دا موږ سره 12 دي نو دی وی کچره تاسو لیډ 1 وګوره په ECG کې لیډ 1 دلته تاسو تلک پریکټیکل و سره ځکه چې تاسو د شي نو ګوره اپ رائټ چې کم دی اپ رائټ ټک به تاسو د کوي اپ رائټ صحیح ده QRS in lead 1 and AVF اوس د AVF او 1 داس د کې او اپ رائټ چې کم دی دا کې چې دې مطلب څه دی اوس ګوره دلته تاسو دی ECG ته وګوره د 12 لیډ ECG را اوس ECG چې کم دی دا به تاسو دا کوي دلته دی ECG مطلب موږ سره څه دی اوس ګوره دلته موږ سره دی تاسو دا لک چې کم دی ځکه ختمو مچ تاسو ته دا موږ سره پته ولګي چې دی ECG دلته مطلب سره صحیح شو اوس ګوره ها دلته فوکس اوکې په دوه ځایونو باندې یو موږ سره چې کم دی لیډ 1 دی ګوره لیډ 1 ایو به مونږ اخلو AVF دا مونږ د څه د چیک کو د لپاره د ایکسس د لپاره به چیک کو ایکسس اوس د لیډ 1 دی لیډ 1 دا وګورئ د دې QRS چې کنه آر ویو یې دارې دا موږ سره دې څه دی آر ویو دی دې ته مونږ وایو آر ویو دا ګور لاندې اس ته دا واړو واړې دي آر پکې غټي نو په لیډ 1 کې د دې ځنه والا د دې ځنه تر دې پورې د لیډ 1 ځکه د دې خو بیا AVR دی دې ته ګوره د دې ځنه والا تر دې پورې دا موږ سره چې کم یو لیډ دی دا 1 دی او په دې کې چې کوم آر ویو دی دا موږ سره اوچت دی دا موږ سره بره دی بدلته چې تاسو وګورئ په دیو لیډ کې دا AVF دی د دې ځنه والا تر دې پورې دا موږ سره لیډ 3 دی دا بنو ګورئ دا ټول AVF نه دی د دې ځنه تر دې پورې دا لیډ 3 دی پر دې ځنه بیا تر دې پورې دا موږ سره څه دی AVF دی تاسو ته مې چې AVF او لیډ 1 دم فوکس کو دیکھو وګورئ دیکھو QR چې کم دې کم زره بره دې ټول کنه دې ته موږ وایو اپ دې ته موږ وایو بره اپ پر دا وایو اوس خبره دا کچره په ECG کې دنه موږ سره په لیډ 1 کې او په لیډ AVF کې په دې دواړو کې د آر ویو چې کم سمت ته کم ډایرکشن دی هغه موږ سره بره نو ګوره دا چلو کې زبردست دی کم رول اف تم دلته څه دی رول اف تم چې کم دی دا موږ سره د غټه بوته ته وایو رول اف تم مطلب داره په دې ECG باندې خپل چې کم دا 1 لیډ دی کنه 1 په دې چې کم دا غس لاس ته په دا پو دروي او دلته چې کم دی دا AVF چې کم نه دی داخل لاسو دروي نو دا تم چې کم سړی چې څنګه تم اپ کی نو ګوره دا اپ مطلب دې کې تم بره دی لکه مثال دی 1 کې R بره دی او په لیډ چې کم AVF ته په دې کې بره دی when both thumb is up چې دواړه بري ارس ټیک ټیک نه موږ یار ویل ډن دواړو ګوت داسې کو نو دې ته موږ وایو نارمل ایکسس هغه ECG ته وی چې پای کې د لیډ 1 او د AVF په منځ کې چې کم R waves دي دا دواړه ډایرکشن چې کم دی دا موږ سره سي دا په بري کچره په دې کې یو مثال بره دی او یو لاندې دی یا یو لاندې او هغه بره دی یا دواړه لاندې نو دا بیا موږ سره ابنارمل دي نو په دې کې بیا موږ سره راځي چې دا یا لیفت ایکسس ډیوییشن دی یا رائٹ ایکسس ډیوییشن دی نو دا خبره موږ سبا ته بریدو ځکه ډیر زیات چې کوم دی ECG مشکل ترین شیز دی خو زموږ کوشش داره چې موږ په یو ورځ کې ECG ختم نه کوو چې په دې زموږ څومره خپل ډسکشن وشي زموږ څومره خپل بحث وشي یقین اوساته تاسو ډیر زیات انجوای کړئ ان شاء الله سبا پورې stay with us daily base باندې ان شاء الله کلاسي لومبه هفته به 1 کلاس ځکه ډیر ملګری نور جوائن کول غواړي بیا چې لګ ریدم صحیح شي او تاسو چې کم دی پیس زما لیکچر سره لګ جوړ شي بیا موږ دوه درې د لیکچر مالو کا خیری نو آی تھنک امید لرم تاسو ته لیکچر ډیر خوندونه درکړي تاسو په ډیر پوهې شوي دا خپل موږ سره شروع کړی نه دي دا چې ان شاء الله شروع کو تاسو به ان شاء الله ماستران شئ تاسو اوس کا سبا په هسپتال کې یو کس ECG درکې چار ته وګورا د ایکسس چې کم دی د ټیک ته کدا غلط دی نو ته ویر ایکسس څنګه وګورو نو ته لیډ 1 او AVF دا و ټارګټ کې تا چې صرف ډاکټر ته دا وی چې سر د ایکسس لپاره
مونږ به لیډ 1 AVF ته ځو. अब ته پته ولګي چې د لک سبق ویل لري او ماشاءالله د سنه زده کړی لري په دې دواړو کې کده آر سے مت چې کوم د بری اپی سیم ډایرکشن دا به نارمل ایکسس کچره مسله و پکې अब سبا ان شاء الله ډیسکس کو. دعاګانو کې یاد ساته څومره ملګری دي څومره محصلین دي چې هغه سبق ویل غواړي پریکټیکلی څه شیزونه زده کول غواړي او زما واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی کم ملګری چې پیسې ورکړي دي فیس ورکړی دی تر اوسه پورې په ګروپ کې موجود نه دی یا هغه په سوجه باندې کې ایډ نه دی امو ته پرسنلی یا چې چاته پیمنٹ کړی دی هغه ته وایي چې تاسو په ګروپ کې ایډ شئ کې به زه روزانه ECGs یا چې کم شیزو موږ ډسکس کو د هغې پکچر به انشاءالله زه شیر کوم. تھینک یو سو مچ. ځان ډېر خیال ساتئ. الله حافظ. جزاک الله.